السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا د ټولي صوبې نه صحافیان صوبایي قیادت سیاسي قیادت د په پېښور پریس کلب کې راجمع شوي او د مرکزي حکومت د طرف نه چې کوم پیکا آرډیننس دی د صحافت چې کوم د خلکو د خلکو د خبرېدو هغه حق دی د معاملاتو نه او د خلکو د معلوماتو د اخیستو چې کوم د هغې حق دی بنیادي رایټ ټو نو نو هغې خلاف چې کوم آرډیننس قانون سازي شوی د آرډیننس پیک آرډیننس جوړ دی دې باندې د بلوچستان کراچۍ لاهور د دې نه پس خیبر پښتونخوا کې یو کامیاب کنونشن وشو چې پکې د ټولې صوبې نه صحافیان د پریس کلبونو چې کوم صدور وغه راغلو او د پېښور چې کوم مقامي صحافیانو په پېښور پریس کلب کې دغه کنونشن کې شرکت کړی دی کامیاب کنونشن و دې کنونشن کې باقاعده قرارداد پیش شو د خیبر یونین اف جرنلیست چې کوم صدر دی کاشف الدین سید هغه قرارداد پیش کو هغه باری اکثریت سره منظور شو چې هیڅ قسمه داسې قانون سازي هغه مونږ نه منو هغه قانون سازي چې د خلکو بنیادي حق چې هغوی ته خبر میلو شي او هغوی ته خبرتیا ورکړی شي هغوی ته معلومات ورکړی شي او د خلکو د معلومات ترلاسه کولو هغه بنیادي حق دا مونږ نه منو بیا په دې اړ کې په صحافیانو باندې پابندي لګول چې دا کولو ټوکې دي دا مونږ نه منو او دې سره د ډېر داسې جرنلیست پروټیکشن ایکټ چې کوم د صحافیانو د تحفظ لپاره قوانین جوړ دي هغې باندې فوري طور باندې عمل کول او عملي طور باندې هغې باندې صحافیانو ته تحفظ ورکول د دې مطالبه وکړی شوه دې کنونشن ته د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر میا افتخار حسین جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا شمالي امیر عنایت الله خان د جمعیت علماء اسلام صوبایي سیکرټري اطلاعات مولوي جلیل جان او نور سیاسي لیډرشپ هغه هم موجودو او دې کې د افضل بټ مرکز نه چې کوم صحافیان سینیر صحافیان راغلي وو د بلوچستان نه راغلي وو د کراچۍ نه راغلي وو د لاهور نه هغوی راغلي وو نو مظهر عباس او افضل بټ صاحب بیا ورسره نور داسې زنانه چې کومې صحافیانې وي سینیر صحافیانو هغه هم پکې شرکت کړی او هغې خطابونه مو کړی وو لبې دا دی چې مونږ دا قانون دا تور قانون دا نه منو او د دې خلاف به موږ بهرپور طریقې سره احتجاج کوو په ډېر زر 3 مئی باندې چې کوم پروګرام کیږي په اسلام آباد کې دا به هم کوو دې نه علاوه چې حکومت دا قانون دا واپس وانخیستو متعلقه سټیک هولډر سره کېناستل دوی سره یې خبرې نه کوي او د دوی په مشوره یې دې کې ترامیم ونه کړل دې کې دا داسې قانون سازي چې هغه صحافي دپاره تحفظ باعث جوړه شي نو که دا ونه کړو بیا به د ټول ملک نه چې څومره صحافیان دي به راځي او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ورکوي په مای کې نو دا یو ډېر خطرناک اعلان هم دی او د دنیا چې کومه میډیا سره د حکومت ټسل او دا ظاهروي چې دې ټایم کې مرکزي سطح باندې صحافت سره د حکومت یو ټسل روان دی دا نننۍ خبره نه ده دا که مونږ وګورو نو دا د 13 کالو نه وخت په وخت چې کوم حکومت مين هغه د میډیا په مرای باندې خپکې دي او د دې لپاره قسم قانون سازیان هم کوي بیلونه هم پاس کوي او پابندیان هم لګوي اشتهارات بند کړي او خپله خبره منلو لپاره مخکې خو به اخبارونه پوره مکمل اخبارونه بند شو او په پټه به اخبارونه وتل او ډېره غټې پابندیانې به لګېدې نن سبا سوشل میډیا ده نو دا یو قسم له ورته مسایل دي خو بیا هم د خپل ځان ته تحفظ ورکولو لپاره حکومت پیک آرډیننس جوړ کو پیک آرډیننس کې مطلب دا دی که حکومت غواړي چې د اپوزیشن خلاف لا د داسې خلکو پروپیګنډا دي وشي نو بیا تا ته جرنلیست پروټیکشن ایکټ درکوي او که د حکومت خلاف شوی نو هغوی در باندې پیک آرډیننس لګوي مطلب دا دی د صحافي نه یې په منځ کې برګر جوړ کړی دی دا یې سینډویچ دی چې دواړو طرف نه ورته زور ورځي او دې ته تحفظ نشته دې ټایم کې د ټول پاکستان او دې کې زه به وایم انټرنیشنل میډیا ورته هم سپورټ حاصل دی
چې صحافیانو خپل ځان لپاره اواز اوچت کړو، د ټوله میډیا راویښه شوې ده. د اخري اعلان چې د پارلیمنت هاوس مخې ته درنه، نو دې پوره میډیا د پوره پاکستان میډیا هغې کې یو تحریک پیدا کو، روی لړزوله، او د دې نه بغیر بله لاره هم نشته. بنیادي طور باندې د آرډیننس صرف د صحافیانو دپاره هم خطرناک نه دی. دا دې باندې په دې آرډیننس باندې هغه که اداري دي که عام ولس هغه متاثره شوی دی. صحافي د چا خبره کوي؟ د خلکو دپاره کوي. هغه که د ادارو خبره کوي هغې سره هم خلک تړلي، که په سیاست خبره کوي هم د دغه سیاستدانانو مواقف او خبرې وي، خو کوم د دوی په خبرو او د دې خبرونو باندې صحافي متاثره کېږي او د هغه خلاف بیا پرچې کېږي، قانون سازي کېږي، نو دا د دې ټول ولس لپاره، د دې ټول قوم لپاره دا خطرناکه ده. دغه وجه ده چې سیاسي جماعتونه بغیر د حکومتي اقتدار کې ناست جماعتونو نه دا ټول سیاست، سیاسي قیادت میډیا پسې ولاړ دی او سپورټ هم ورته حاصلوي. او بیا ورسره واده وکړې شوه چې که میډیا پارلیمنت هاوس مخې ته کینی نو سیاسي لیډرشپ دا به ورسره ناست وي، بیا پارلیمنټیرین هم راځي. یو ډېره لویه میله اسلام آباد کې لګېدو واله ده. بنیادي خبره چې ده نو هغه د معلوماتو اخیستو حق، هغې باندې چې کوم قدغنونه لګېدلي دي، پابندیانې لګېدلي دي، د خبر د صحافي چې کوم مروجه طریقه کار ده، نو صحافتي تنظیمونو ورسره دا منلې ده چې موږ بالکل ستاسو خبره منو. داسې خبرونه راځي، داسې سټوریانې راځي، ټیبل سټوریانې، د هغې مخنیوی دا ډېر ضروري دی. خو تاسو موږ سره خو کېنئ که نه، ته ما سره نه کېنې، د ما خلاف قانون سازي کوې، نو دا یو عجوبه ده. هغه به ته صرف ځان ته پروټیکشن ورکړې، نو د صحافي ته پروټیکشن ورکړه، تحفظ ورکړه. نو دی ورسره مني چې تا وخت ضرورت دی، چې کومه قانون سازي ضرورت دی او کوي، خو کم از کم موږ سره خو کېنئ که نه، ما ته خو تحفظ راکړه چې زما په کوم شیدونو باندې اعتراض دی نو اهل کا، هغه اعتراضات ختم کا. او که نه ته مکمل طور باندې داسې کوې نو بیا دمکي ورکړې ده او د دې اعلان ورته کړی چې دا نننۍ کوشش نه دا د پاکستان جوړېدو نه پس د 60 کې د ایوب خان په دور کې هم شوي دي، او دا بیا د پیپل پارټۍ په دور کې هم شوي دي، د مسلم لیگ نون په دور کې هم شوي دي. مختلف چې کله کله د چا حکومتونه ډیکټیټران راغلي دي، د هغوی په دورونو کې شوي دا پابندیانې لګېدلي دي، او د دې خلاف باقاعده طور باندې چې کله میډیا تحریک شروع کړی دی نو هغه منطقي انجام ته هم رسېدلی دی. هغې کې بیا ټول سیاسي قیادت، هغه که وکیلان دي، که پارلیمنټیرین دي، که ججان دي، دا ټول پکې راځي او بیا پکې کینی، بیا د دې سپورټ هم کوي، ځکه چې دا ډېره